دا پچا چا باندې واجب ده کم کم کسان به صدقۃ الفطر یا سرسایه ورکي علما وايي سرسایه په هر هغه کس باندې واجب ده چې هغه کې درې خبرې موجود وي چې دا درې خبرې چا کې وي په هغه به سرسایه واجب وي اول نمبر دا چې دی به مسلمانی په کافر باندې سرسایه چې دا واجب نه ده دویمه خبره دا ده چې دا مسلمان به آزاد وي غلام به نه نو غلامان خو اسم اوس نشته دی خو به هر صورت په غلام باندې سرسایه واجب نه وي دریم شرط دا دی چې دا سړی به د نصاب مالکی یعنی دی به مالدار وي اول مسلمان بی دویم آزاد بی دریم مالدار بی نو مالدار شریعت چاہتا ہوئی شریعت مالدار ار اغی کستا ہوئی چی اغد 52 تولی چاندی سپین زر دا دی دا قیمت مالک وی دمر پوری پیسی ورسری او پا دا باندی قرض نوی نو دا بنده چی دی دت شریعت مالدار ہوئی 52 تولی سپین زر چې د دې قیمت ورسروي او په د باندې قرض نوي نو دې سړي ته شریعت مالدار وي او دې به سرسایه ورکوي د 52 تولو سپین زر نن سبا غالبا په 1350 روپۍ باندې د سپینو زرو توله ده نو چې 13.5 باندې حساب شي نو غالبا 70,000 یا 71,000 روپۍ خواوشا دا راځي نو 70-71 خواوشا چې دا پیسې د چا سره وي نو دته شریعت مالدار وي او په د باندې با سرسایه ورکول واجبي او د چې کوم خپل د ضرورت سیزونه تی هغه به باری کور دا د ضرورت تی دا به په دې کې نه حسابېږي د کور سامان دا به هم نه حسابېږي جامې سورلی دا به نه حسابېږي ځکه دا د انسان حوائج دی او دې ته د انسان ضرورت دی نو دا 70-71,000 روپۍ چې دا د دې سیزونو نه سیوی کور به پکې نه حساب کپړې به نه حساب سورلی به نه حساب د کور سامان به نه حسابېږي د دې نه علاوه چې د سره 70 یا 71,000 روپۍ وي نو شریعت په اصطلاح کې دته مالدار وي په د باندې سرسایه ورکول چې دی دا واجب دی هو سرسایه کې دا یو مسله ده چې په دې پیسو باندې کال تیرېدل شرط نه دی زکات کی شرط داوی چې دی به د دې پیسو مالکم وي او په دې چې کال تیر شي نو البته زکات ورکوي او په سرسایه کې چې دی د کال تیرېدل پکې شرط نه دی په سبا له اخترو او په نن له د سړي لاس له 70 یا 71,000 روپۍ رالی د اختر په سار به دی سرسایه ورکوي په دې کې کال تیرېدل شرط نه دی خو چې پردې قرض پې هم نه یا ورسره دا پیسې دي یا د دکان دی د تجارت سامان دی هغه دې قیمت ترسي دکاندار دی سامان دی ورسره نو په د باندې صدقه فطر سرسایه واجب ده دا سرسایه کله واجبېږي علما وایي د اختر په سار چې سبا وختو رڼا وختل او په دقه ټیم باندې د دې سړي سره دا سرمایه وانو په د باندې سرسایه چې دا واجب شوله که یو سړی د اختر د سار نه مخکې مړ شو په د سرسایه نشته دی یا اختر د سار نه مخکې دی غریب شو دا پیسې تی ولګېدلې نو بیا هم په د باندې سرسایه واجب نه ده او که یو سړی د اختر د سار نه لږ مخکې ایمان راوړو نو سرسایه پې واجب شوله یا سړی غریبو خو د اختر په شپه لاس له پیسې رالی 70 یا 71 بس سار پې سرسایه بیا واجب ده
نو سرسایه به واجبیږي د اختر په سحر چې د اختر په سار باندې سبا وخیږي او سرسایه ورکولې کم ټیم کې شي نو مخکې هم ورکولی شي او وروستو هم ورکولی شي خو مستحبه خبره دا ده چې سړی د اختر مانځه له لاوتلی نه او د هغې نه مخکې دې سرسایه ورکړي اختر مانځه له لاوتلی نه دی او مخکې سرسایه ورکړي او علما وایي که چا د سرسایه پیسې د رمضان په میاشت کې ورکړلې د اختر د سار نه ښه مخکې نو جایز دي علما وایي جایز نه بلکې غوره دي مستحب دي چې د سرسایه پیسې دا د رمضان په میاشت کې د نن نیم ورکولی شي که چا مخکې ورکړي ټیک ده دې له دا شرط نه دی چې د 15 رمضان نه پاپله به یې ورکوي که په اوله روژه چا ورکړي ټیک ده که نن یو سړی ورکوي ټیک ده مستحبه دا ده چې دې سرسایه د روژې په میاشت کې د اختر نه مخکې ورکي وایي ځکه چې فقیران پې ځان له کپړې والي او ځان له پې اختر له سامان والي او که دا سرسایه دومره وروستو کړه چې د اختر مانځه له ووته او سرسایه نه ده ورکړې علما وایي دا ګورې بیا مکروه دي دې کې کراهت بیا راځي د اختر نه مانځه نه مخکې به دې سرسایه ورکوي اوس دا سرسایه دا چې په دې سړي واجب ده د کور مشر دی په ده باندې د چا سرسایه واجب ده د خپل ځان سرسایه دا په سړي واجب ده چې دی مالدار او د خپل نابالغه بچو سرسایه دا په پلار واجب ده خپله سرسایه د خپل نابالغه الواد سرسایه دا په پلار باندې واجب ده د ښځې سرسایه په خاون دا واجب نه ده ستا بالغان بچی دي د هغې سرسایم په تا باندې واجب نه ده د خاون باندې د ښځې سرسایه نه ده واجب د بالغو بچو سرسایه پې هم واجب نه ده د خپل ځان سرسایه او د خپلو نابالغه بچو سرسایه د دې مطلب ګورې دا نه دی بعضې کسان وایي چې واجب پې نه ده نو مطلب دا چې نه به یې ورکوي نه علما وایي چې خاوند د ښځې د طرفه سرسایه ورکړي نو احسان یې ورسره وکړو ډېر ښه یې وکړل ورکولی شي نو پکار دا ده چې دی د خپلې ښځې د طرف نم سرسایه ورکړي د خپل بالغ بچو د طرف نه دې هم سرسایه ورکړي او د نابالغه الواد د طرف نه دې هم سرسایه ورکړي نو واجب خو پې نه ده او چې ورکړي نو ډېره ښه خبره ده د ښځې سرسایه به څوک ورکوي خو خاوند به یې ورکوي ما ویلي یو مسله کې مې دا پې واجب نه ده نو بیا ډېرو کسانو ټلیفونونه کول چې دا په خاوند نه ده واجب نو دا به یې په پلار واجبي نو پلار به اوس د واده شوو لوڼو سرسایه ورکوي مې دې مطلب دا نه دی چې واجب پې نه ده نو ورکوي به یې نه ورکوي به یې خو واجب پې نه ده ښه دا سرسایه به څومره ورکوي دا سرسایه څومره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سرسایه ثابت ته غنم هم ورکړي دي وربشې هم ورکړي دي کجوري هم ورکړي دي او وسکي هم ورکړي دي غنم وسکي وربشي او کجوري د دې ټولو نه د دواړو جهانو سردار صدقه فطر او سرسایه ورکړي ده د غنمو نه د دواړو جهانو سردار چې سرسایه ورکړې ده نو نیم سواع ورکړې ده نیم سواع او د وربشو نه او د کجورو نه او د وسکو نه روغ سواع سرسایه ورکړې ده نو روغ سواع څه ته وایي او نیم سواع څه ته وایي نیم سواع زمونږ او ستاسو د موجوده وزن مطابق د نیم سوا نه پوکم 2 کیلو غنم رغیږي نو د غنمو سرسایه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړې وه زمونږ په حساب پوکم 2 کیلو غنم یا د پوکم 2 کیلو اوړه یا د دې دواړو قیمت خو احتیاطاً 2 کیلو د پوکم 2 کیلو خو احتیاطاً 2 کیلو
د غنمو نه یا د غنمو د وړو نه په موجوده حساب باندې او د کجورو نه او د وسکو نه او د وربشو نه امام الانبیاء روسوا ورکړیو نو روسوا 3 کیلو او 8 ګرام 3 کیلو 8 ګرام یعنی سکم 4 کیلو نو چې سړی د کجورو په حساب ورکوي سرسایه نو 4 کیلو احتیاطاً وسکو نه ورکوي 4 کیلو وربشو نه ورکوي 4 کیلو نو غنم یا د غنمو د اوړو قیمت چې ورکوي نو په کم د 2 کیلو خو احتیاطاً 2 کیلو او چې د کجورو قیمت ورکوي نو 4 کیلو نو پکار دا ده چې مالداران وي صاحب استطاعت چې په کجورو دي سرسایه وباسي نو 4 کیلو کجوري چې شي نو چې په 150 روپۍ کیلو شي نو 300 روپۍ د 2 کیلو بیا 300 د 2 نو 600 روپۍ سرسایه شوه او د غنمو په حساب د هرې علاقې د غنمو د ریټ اعتباري ما دلته علاقه کې معلومات کړي دي په 5000 روپۍ سټه ده نو په 50 روپۍ کیلو شوله نو د غنمو په حساب زمونږ د علاقې سرسایه تقریبا د بونیر په حواله دا 100 روپۍ سرسایه راځي د غنمو په حساب چې سړی سرسایه ورکوي نو د غنمو په حساب دا 100 روپۍ سرسایه رالاله علما وایي غوره خبره دا ده چې سړی د غنمو په ځای د غنمو قیمت ورکړي نغدې پیسې چې دا ډېرې غوره دي ځکه چې په دې کې فقراو ته ډېر خیر دی په نسبت د غنمو او د یو سرسایه ډیرو مسکینانو تم ورکولی شي او ډیرې سرسایې یو مسکین تم ورکولی شي بعضې کسان وایي سرسایه به نیمې نه یوه سرسایه چې دا ډیرو مسکینانو تم ورکولی شي 100 روپۍ 2 تم ورکولی شي او ډیرې سرسایې یو مسکین ته هم ورکولی شي خو اوس مسله دا ده چې دا سرسایه به ورکوي چاله سرسایه به هر هغې کس له ورکوي چې په چا باندې زکات کیږي حق کس د سرسایي مستحق دی زکات په چا کیږي چې د هغه سره 70 یا 71 هزار روپۍ په موجوده وخت کې دا نه وي نو دی په شریعت کې دی غریب دی چاته یې ګورې قرض هم نه سامانی تجارت ورسره هم دومره نه او نو په دې کس باندې به سرسایه به دله خلق ورکوي نو چې دله یې ورکوي نو پته ولګېده چې په ده باندې سرسایه ورکول واجب نه دي دا غریب چې دی د دې نصاب مالک نه دی ده ته د شریعت په اصطلاح کې غریب وي نو چې دی غریب شو نو چې دی د بل نه سرسایه علي نو دله په خپله باندې سرسایه ورکول چې دي دا واجب په ده نه دي او که ورکوي د خپل طرف نه نو ورکولی شي خو واجب پې نه دي نو دا د سرسایې متعلق څه بعضې احکام او سرسایه به په اصولو فروعو کې نه ورکوي ته ترې نه پیدای ستا نه پیدای لور زوی نوسې کړوسې دله سرسایې پیسې نشي ورکول لور اگر کدی غریبی زوی اگر کدی غریبی نوسې اگر کدی غریبی خودی ستا نه پیدا دي او چې ته د چا نه پیدای مور پلار نیکه نیا هغې کې هم سرسایې نشي ورکولی اگر چې دی غریبانان وي او رور غریب دی سرسایه ورکولی شي خور غریبه ده سرسایه ورکولی شي ورور وراره تره وریره خورزه څومره شاخونه چې دي دې ټولو کې ته سرسایه ورکولی شي په دې حساب باندې خپلې سرسایې ادا کوي بیا چې هم د سرسایې متعلق څه مسلې نو موږ سره یا د خپل مقامی علماو نه چې د کمې علاقې ز سړي علمای د هغې نه د سرسایې باره کې رهنمایي علی ځکه د غنمو د ریټ پتم نه لګي نو د خپلې علاقې د علماو نه تپوس کوئ او د بارمل خلکو له دا ګنجایش شته دی سرسایه خو به د بارمل په حساب ورکوي ځکه دا مسله ما پرون کړې وه خو ورکولی په دې ملک هم شي
چې دلته ټلیفون وکړي او حساب د هغه ځای وکړي او ورکړي دلته، نو د دې په دې طریقه باندې هم د سرسایه ورکولی شي. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. کریم الله زمونږ د ټولو نه رضا شي. کریم الله مونږ له د صحیح دین، کم دین چې د دواړو جهانو سردار امام الانبیاء راوړی او کریم الله مونږ له په صحیح دین باندې د عمل کولو توفیق راکړي. کریم الله مونږ صحیح متبعین د سنتو کې. کریم الله مونږ د انبیاء کرام د صلحاو د صالحینو په لار باندې روان کې. کریم الله مونږ صحیح د شریعت تابعدار کې، مونږ د سنتو تابعدار کې. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله.